ګوره د رب عذاب چې واپس کیږي نو په هغه طریقه باندې به واپس کیږي کومه طریقه چې پیغمبر پاک ښودلې ده صحابه ښودلې ده. د رب د عذاب د واپسۍ دپاره به خپل ټوټکې نه استعمالوي، خپل سوچ به وله نه استعمالوي. د عادیانو او د سمودیانو دپاره چې زه به په غار کې خلاص شم یا د نوح علیه السلام د بچي په شان ته چې زه به د غره په سر کې خلاص شم، خپل سوچونه به پرېږدي. دویم د الله د عذاب نه انسان په کفریاتو یا په بدعاتو یا په ګناهونو نه خلاصېږي، په سنت عمل باندې به خلاصېږي، په هغه عمل چې د قرآن حدیث سره موافقي په هغې به خلاصېږي. ته ناڅاپه دې د شپې 11 بجې چغې شروع کړې او اذانونه دې شروع کړو، څه چل شوی دی خدای خبر شه، او ته ناڅاپه پې ورلې او چغې دي او سوري دي، وروره در طرف نه موبایلونه دي مفتي صاحب څه چل وشو، قیامت رالی، توپان رالی، عذاب رالی، څه مسله ده د شپې 2 بجو پورې دي مسلمانانو زه خوب ته نه یم پرېښي. دا ټلیفونونه دي دا ټلیفونونه دي، هغې غریبانانو ته ګناه نشته دی چې کم عذاب را باندې داسې د دې ماخوستن نه وروسته شروع شو. هلکه دا کرونا وایرس بېګا د شپې راغلی دی چې تو ایله دغه وخت کې نیمچه مولا وزګار شولې او اذانونه دي شروع کړ. بې وخته اذانونه دا د بېکاره انسان کار دی، دا د نیمچه مولا کار دی. دا تا ته چا ویلي چې د دې وبا دپاره ته اذان کوې نو د ماخوستن د مانځه نه وروسته بې کې؟ دا کوم مولا ویلی هغه مولا ما سره مخامخ کوي. دا انتهایی غلط کار یې کړی دی، هر چا چې کړی دی. زمونږ دا مسلمانان خو داسې دي تمام ورځ ته قرآن وایي چې الله داسې وایي نه مني، تمام ورځ ته وایي چې پیغمبر داسې وایي نه مني، او چې ورته یو نیمچه مولا وایي چې خوب مې لیدلی به ټول به ورپسې په هغه پسې د هغه خوب ورته د قرآن ټکې ښکاري، د هغه ګنده عمل ورته د قرآن ټکې ښکاري او د الله صفا نه مني. الله ما ورته ته څه وایي د عذاب نه د بچاو دپاره څه پکار دي، قرآن څه وایي، او ته چېرته هغه خلکو عمل پسې روانې چې هغه نه د قرآن نه خبر دی نه د حدیث نه د بېګا چې چا ځانونه ویلي دا به ټول نیمچه مولاني یا به هغه امیر چې هغه غریب خپل لمونځ هم ورته نه دی یاد. خو بس یو بل ته ګوري او اذان شروع کوي، یو بل ته ګوري او اذان شروع کوي، تحقیق نشته دی چې څه چل شوی دی. اوس دی دا کم چې اوده را پاڅېدل دي غریبانانو ته دا پته نه لګېدل چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ وایي، څه توپان رالی، څه سیلاب رالی، څه باران اندازه شروع کیږي، په کوم مسله کې ناڅاپه داسې چل کې خامخا چې ته داسې د امت غمجنې نو بیا د ماښام نه اعلان وکړه، خلک خبر کا چې یاره زه به داسې یو عمل کوم یو اذان به کوم تاسو خبر شئ. د ورځې نه دې څوک نه دي خبر کړي او د شپې دې ناڅاپه شروع وکړه، څوک به ناجوړی هارټ اټیک به ورته وشي، څوک به په بل مرض کې مبتلا وي، روغ به مړه کي، په کرونا به یې مري یا نه داسې به خلک مړه کي. دا لوی چې کله انسان د الله د کتاب نه او د پیغمبر د حدیثو نه لرې شي دقه شی ته جوړ شي. بېګا چې څومره خلک پریشانه شوی دی په دې پوره میاشت کې د کرونا نه دومره نه دی پریشانه شوی، څومره چې بېګا کم خلک پریشانه شوی او بس هر یو په سلګو کې ویو چې مفتي صاحب څه چل دی او څه به کېږي او دا چغې هر یو وایي. موږ یې پریشانه کړو، د شپې د 2 بجو پورې مې خوبونه دی کړ. ګوره دا کم اذان چې دی کوي فتاوی حقانی دریم جلد کې 3 صفحه کې وایي چې دا صرف یو مباح عمل دی، تا ته مونږ سنت ښیو په هغې عمل نه کې، تا ته مونږ فرض ښیو په هغې عمل نه کې، مباح ورته ته کړې او بیا ورته د ماخوستن نه وروسته ته کړې. دا دومره اوږده ورځ تېره شوه ته چېرته تللی او که نه د عمل صرف د بېګا ماخوستن نه سټارټ شو، د عذاب بېګا ماخوستن پاکستان ته راغلی دی. لږ غونته کې سوچ کوئ. کفایت المفتی کې مفتی کفایت الله رحمه الله هغه وایي په 3 جلد کې کفایت المفتی کې 3 جلد کې 45 صفحه کې هغه وایي شدت وبا के वक़्त बतौर अमल की अगर आज़ान कही जाए
और उसी सुन्नत या मुस्तहब न समझा जाए तो मुबाह है। द ज़मून द उलमा देवबंद लुई किताब दी को द सख्त वबा पे वक्त के अजान वशी सुन्नत मुतनवे मुस्तहब मुतनवे नो मुबाह तो द मुबाह द पर वाले खलक परेशान है कि सुन्नत भी हम न गणे मुस्तहब भी हम न गणे। दाद किफ़ायतुल मुफ्ती द्रीम जिल 15 मसफ़ा की तो द मुबाह द पर दुमरा खलक परेशान है कि दस्ताका कार दे और बेता दा अच्छा वेली दिया मुबाह मत आगा उलमा वेली दी ची द वबा पे वक्त की उशी दा न ची आजान बकेओ द माखुस्तन नरुस्ता बकेओ पचत बाने बकेओ यूल जल बके अच्छा वेली दी द दी खुद दुनिया यौ चूकम कायल न दी बगैर दागा खलको न ची द जान न दीन जोड़े द दी खुई चूकम कायल न दी ची द माखुस्तन द मानजन बरुस्तई او پچت باندې وي او یو لزل بيدا عمل څوک د یو صحابي یو تابعي یو امام نه شو چې د وبا په وخت کې به اذان د چت پسري یو لزل بي د ماخستان د مانځنه وسته بيدا چاوي یو شور جوړ دی بس غوغا جوړه ده آپ کے مسائل په دویم جل او یو سل شپږ شپېتمه صفحه کې وایي چې په داسې موقع باندې اذان کہنا حنفیہ کی کتابوں میں تو کہیں مذکور نہیں د حنابو په کتابونو کې آپ کے مسائل کې وہی چې چرتے ذکر نشتے دي البتہ شافعیہ کی کتابوں میں اس کو مستحب لکھا ہے د شوافعی په کتابونو کې وته یو مستحب عمل ویل دي هغه وایي چې مستحب وته ویل دي شافعی وته ویل ستا په مذهب کې نه د دې د وجه نه مولانا یوسف سے وہی پدسی مقابانی منگ نہ دا اذان ترغیب ورکو چې تاسو اذانونه کوي بهر حال فتاوا دارالعلوم دیوبند صفالی کلی دي څوک چې دیوبندیان ځان ته وایي هغه لږ فتاوا دارالعلوم دیوبند وګوري بیا وروسته هغې نه د عمل نه کوي موږ په دې پریشان یو چې خلک کته په ځان یې وواچي او کارونه د بل چا کوي څوک چې ځان ته دیوبندي وایي فتاوا دارالعلوم دیوبند دویم جیلو گوری وش پیتما صفحو گوری سوال هم دتویم جواب هم دتویم زیو گوری سوال زمانہ قحط اور وبا میں اور دیگر حادثات میں اور دفن میت کے وقت آزان کہنا کیسا ہے دا اعتراض دی سوال دی چې د قحط په وخت کې د وبا په وخت کې نور حوادثو په وخت کې یا د مړي د دفن نه وروسته اذان څنګه دی جواب کې ورته وایي ان حوادثوں میں اذان شارع علیہ السلام سے اور اقوال او افعال سلف صالحین سے ثابت نہیں نه د شارع نه دا خبره ثابت ده نه د اقوال د صحابو نه دا خبره ثابت ده نه سلف صالحین نے دا خبر ثابت دا لہذا یہ بدعات ہے لہذا ودا کار بدعت دے تو بدعت بانی تو کرونا واپس کے د پیغمبر په مخالفت بانی تو دا عمل واپس کے زو تا بدعت نم فتاوا دارالعلوم دیوبند پاغی کی دی عمل تا بدعت ویلے دے پسپا الفاظ باندې تا بدعت ویلے دے وس نور تاسو خپل تبا ده منګه چې د تڅوي هغه کارونه فرض دی هغه تاسو نه پرېږدئ او خپلم شروع کړي منګ د تویو زنا نه توبه وباسئ چې الله د نه عذاب وکړي زنا چې دا ګناه کبیره ده او په دې باندې الله د لوط علیه السلام قوم الله په لواتت په دې بل مخنو راړولې حدیث کې راځي چې کله زنا عام شوه نو پتا سو به وبا راځي دا صفا حدیث دی په دغه موقع باندې ما ته سوچ نه کو ما ته فکر نه کو موږ د تچغي وو د زنا نه لاس واخلې حرام ده زنا د نشې نه لاس واخلې ټول بچیم پور ډریان شو چرسیان شو آیس کی د دین لاس واخلې د دین لاس نه اخلي زره تم رشوت چې حرام دی د دې د وجنه عذاب راځي رشوت پرې ده زمانه مانی ځان نه د ځانونه شروع کړی دي زره تویم ظلم مکوا غلا مکوا دوکا مکوا جواری مکوا دمچوری مکوا د دمچوري د وجه ناراضي عذابونه دمچوری فریدا امن چې تسویو آغا نه کوي قران کې الله په صفال پازو باندې وی سورته هود کې
وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه بخنه د الله نه وغواړئ بیا الله ته توبه وباسئ استغفار سره ګناهونه معاف کیږي عذاب الله خوا کوي توبه سره ګناهونه معاف کیږي الله عذاب خوا کوي داسې آیاتونه قرآن کې په درزنو باندې دي سورته بقره کې راځي فتوبوا الی بارئکم غټه ګنام کړی دا شرکم کړی دی بنی اسرائیل ته موسی علی السلام وی رب ته توبه وباسي چې ما پم کی د ټولو نه غټ جرم څه دی شرک کول بنی اسرائیل چې شرک وکړو موسی علی السلام ته وی فتوبوا الی بارئکم خپل رب ته توبه وباسي چې ما پم کی دارنګي سورته هود 2:50 آیات کې وی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ د هر نبی आवाज دادی اے زما قوما بخنه وغواړئ د الله نه بیا توبه وباسئ الله ته زه ته د قرآن آیاتونه ویم په درزونو باندې ویم زما نه مني د نیمچه مولا د شپې اذان دی او تور پسې شاته بس لګې تم چغې وی د تحقیق شته دی نه پته شته نه د چا نه دلیل غوښتل شته چې په کوم دلیل دا کار کوي زما د پیغمبر په دور کې وبا نه ورغلی د صحابه په دور کې دا عمل نو شوی هغه د وبا په وخت کې څه کړي خلکو له پکار دي چې هغه عملونه شروع کړي سورته هود 90 نمبر آیات کې راځي واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه بخنه وغواړئ د خپل رب نه توبه وباسئ الله ته ان ربی رحیم ودود زما رب رحم کون کې دې رحم بدر باندې وکي مینا کون کې دې مینا بدر سره وکي تلک توبه وباسا استغفار وکا اسی ته په خپل سوچو کا ستا په مانځ کې نن چې تا د سار صحیح اذان وکړو او تا په کې ویل چې حي علی الصلاه مانځل څومره خلک را دې ته سوچو کا بے وخت اذان کې چې دا غي نه رسته منظم نشته دي او کوم چې سنت مؤکده اذان دی هغه جواب کوون کې څوک شته یو جواب په خله باندې هغه مو د چانه دی کړي او یو جواب په ارکانو باندې دی په جسم سره دی چې راشه او دلته هغه عمل وکي دغه اذان د پاره جواب چا کړي دی څوک دلته راغلي دي دغه خلکو ته وایا بیلمازو راشه جمعه ته راشه مونږ وکي دا بیلمازه چې څو پورې نه راوستي ستادا کار دی به وخت اذانونه پرېدا خلکو ته وای منځونه شروع کړي درب عذاب بدر باندې راشي بیلماز خلکو د وجنه عذاب راځي کوم عمل چې تم کوي هغه غب غړي کوم چې قران نه ثابت خبرې دي هغه غب غړي دا خبرې مې لګي سختۍ سزا کو کړی چې د امت کې خدای خبر شه کونن می ویل چې زه پیغمبرم دومره امتیان به می پیدا شي دومره امتیان چې د شمار نه وبار د شمار نه بار امتیان او کو یو چا د خدای توب چغه وکړه دومره بندگان به پیدا شي چې حیران نشي دا داسې امت بس پدې کې ارڅ چلیږي کو د پیغمبري دعوت وکړه امتیان به پیدا کیږي خدای توب دعوت وکړه بندگان به پیدا کیږي لک سوچ کوي فکر کوي مسلمان لا الله د سیدین ورکړې پیغمبر پاک وي ترکتم علی ملت البیضاء لیلها کنهارها په د سیدین می پرې خوسته چې صفا سپین دین د هر مسلې حل پکې دي ته خراشه لګ تپوسو کا بیا کوي چې سکے تپوس دې نه دې کړي مشوره دې نه ده کړي اوازانونه کې او به نیمچه مولا چې اذان کې خلق د ورځې نه خبر کا خلق وها کا چې نا جوړ خو پریشان نشي کنه بیمار خو پریشان نشي کنه نا خبر خلق دی او ناسا پغیتا مسله راش چې خدای څه چلو شو دا خو اکثر خلق د هیبت د وجه نمري د هیبت د وجه نه خلق مري روح انسان باندې هیبت وکمري او تا په ناسا په د سیل شروع بهر حال منګ او تاسو له فکر دي چې ارکان د دلیل دلاندې کو به دلیل او کارون نزان وساتو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه